أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة انبیاء واللسم سپارہ آیات نمبر 79 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين دیکھیں تو حضرت زکریا علیہ السلام واقعہ بیانیگی او د زکریا علیہ السلام واقعہ بدے کی بیانیگی کہ زکریا علیہ السلام په تربیت کې حضرت مریم بی وا نو چې کله زکریا علیہ السلام بچ کله تلونو کوټه کې به بند کړله او بهر بلاړو نو چې کوټه کې به بند کړله دوی بهر لاړو خپل کار یې وکړو واپس راغی وی قتل نو چې دروازه کولا وکړه نو حضرت مریم بی ته بی موسمه میوه پرتی دي نو حضرت زکریا علیہ السلام یا مریم انا لك هذا دا میوه کوم ځای وی نو قالت نو مریم علیہ السلام ورته فرمایل ورته دا الله تعالی طرف ما ترا کړی دا رب العالمین د طرف ما ترا کړی نو زکریا علیہ السلام بچیان ونه بیبي بوډه وا زکریا علیہ السلام په خپل باندې بوډاو سکم سل کال عمر یو نو د سوچ کو چې یاره زکریا مریم بیبي د الله تعالی به موسم ورکولی شي نو الله تعالی ما ته به موسم اولاد نشي راکولی اگر چې اولاد په وخت کې نه ما زم بوډه ما بیبي مم بوډه ده دا الله تعالی نه سوال کو دعا وکړه رب هب لي من الصالحين خدای پاک ما ته نیک اولاد راکې نیک بچی را تراکې نو الله تعالی حضرت زکریا علیہ السلام دویا حضرت یحیی علیہ السلام ورکو دا بچی وته الله تعالی ورکو نو دغه هغه واقعیا بیانې وزکریا او یاد کا واقعیا د زکریا علیہ السلام اذ نادا هر کله چې دعا غوښتل ربه د خپل ربنا ربي چې اے رب زما لا تذرني تم پرېږ دی مالرا فردن یوازي وانت خیر الوارثین او تو غرج کم دی وارثی ته بهترین وارثی د انبیاء علیهم السلام شان دی چې ستانه دعا کوم چې الله تعالی ما ته بچی راکړي خود په دې بچی باندې یقین نه کوم کو بچی را لرانګي او ستا زما په دې کې خیر یو ته په دې باندې راضي چې مال بچی نه راکای نو بیا هم څه پروا نشته تر ټولو نه غوره وارث زما وانت خیر الوارثین وانت وارث ته په معنا د حاکمین سره چې تو خپل فیصله کوونکی وانت خیر الحاکمین تو خپل فیصله کوونکی بهترینه فیصله کوونکی فاستجبنا الله وی مونږ قبول کړه له د پاره یعنی د زکریا علیہ السلام د پاره دعا ددو ووهبنا او مونږ ورګ له دتا یحیی علیہ السلام واصلحنا او مونږ صلاحیت پیدا کو له د پاره زوجه د بیبي کې یعنی د بیبي کې مونږ د اولاد پیدا کېدو صلاحیت پیدا کو حالانکه دا خوشند و بوډه و عقل خدا تقاضا کوي چې د اولاد نکېږي خو الله تعالی وي مونږ د په دې بیبي کې چې کوم دې صلاحیت ته بچو دروړو پیدا کو او یحیی علیہ السلام ولور
واصلحنا مصلاحیت پیدا کو له د پارا زوجه د بیبي کې انهم بشک دوی کانو یسارعون چې دی وړاندې کېدونکي وو جلدی کوونکي وو فی الخیرات د نیکۍ په کارونو کې ویدعوننا او دوی به بللو مونږه رغبا په امید سره د دعا قبلولو ورهبا او په یری سره د عذاب یعنی دی به زمونږ نه کلک امید به ساتو چې الله تعالی به دا دعا زما قبلی او یره به کېدله چې اسنه چې الله تعالی را عذاب راکړي. د دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي چې الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان د یری او د امید ترمنځ دی. یو سړی ایمان به الله کامل وي چې دی یریږي د الله تعالی نه او کلک یقین هم په الله تعالی باندې ساتي. لکه حضرت عمر رضی الله مبارک راځي چې کو په ورځ د قیامت الله تعالی او فرمایي چې ټول خلق د جنت ته لاړ شي او یو کس په دوزخ ته ځي. نو حضرت عمر رضی الله د الله تعالی نه دومره یریدو هغه به وی دا به عمري وی دا به زیما ځکه چې ډېر ګناهګار یم. خو کو الله تعالی او فرمایي چې ټول خلق د دوزخ ته لاړ شي جهنم ته لاړ شي یو کس په جنت ته راځي. نو حضرت عمر رضی الله د الله نه مې دوره امید چې هغه به عمري ټول خلق جنت ته لاړ شي یو کس په دوزخ ته ځي. نو د الله نه دوره یریدو حضرت عمر رضی الله چې شاید چې دا کیدی شي د حضرت عمري جهنم والا. خو کو الله وی چې ټول جهنم ته لاړ شي یو جنت ته لاړ شي نو د الله نه دوره امید چې دا به حضرت عمري. د دې وجه نه د الله تعالی نه به امید مضبوط ساتي کلک امید بساتي او د الله تعالی نه به یریږي مو چې خو ګناهګار یم په عمل شروع نشم مطلب او د الله نه د رحم امید هم ساتي. تش رحم باندې هم کار نه کېږي او تش ویرې باندې هم کار نه کېږي، دواړه خبرې لازمي دي. د الله نه به یریږو او د الله نه به امید هم ساتو. حدیث مبارک کې راځي چې الله وشي د کوم سیز نه یریږي د هغې نه به وله پناه ورکړم او د کوم امید چې زمانه ساتي هغه سیز به ورله ورکړم. د جنت امید ساتي جنت به وله ورکړم، د جهنم نه یریږي جهنم نه به ورله پناه ورکړم. نو انبیاء علیهم السلام کې یدعوننا الله وی مونږ به بللو رغبا په امید سره، په امید د دعا د قبلېدو سره، ورهبا او په ویرې سره د عذاب. وکانو او ودوی د انبیاء علیهم السلام څومره ذکر چې د انبیاء علیهم السلام مخکې وشو دا ټول. وکانو او دوی لنا زمونږ نه خاشعین یریدونکي دی یریدونکي عاجزي کوونکي مونږ ته. عاجزي دا اوچت سیز دی چې کوم سړي کې عاجزي پیدا شوله نو دی به الله تعالی ورځ تر ورځه چې کوم دی اوچتي. چې کوم سړي کې تکبر راغی دا سړی به ورځ تر ورځه چې کوم دی په ښکته باندې راځي. حدیث مبارک کې راځي د اوري د دانې برابر تکبر په زړه کې وو په دې سړي باندې جنت حرام دی، په دې سړي باندې جنت حرام دی. وی چې کوم سړی د پمن سپینه ځان بهتر ګڼي بهتر وي دا هم تکبر دی. ځکه د سپي خو خاتمه یاره نشته دی چې خاتمه په کفر سره کېږي او په اسلام سره به کېږي. او زما ستا یاره تر اخري سلګۍ پورې یاره ده چې هسې نه ایمان رانه چېرته سلب نشي، ایمان رانه سلب نشي. یو کس به دا دعا کوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. چا ورته وی چې قرآن کې خو نور هم دعاګانې ډېرې ته یو دعا ولیکئ. وي دا د دې وجې نه کومه چې زما ورور او هغه په دې بجلۍ په دې وابډا کې غټ افسر و او نیک سړی و، مونځ به یې هم کوو، د قرآن تلاوت به یې هم کوو، هر څه به یې کول. خو چې کله بیمار شو نو وي سخته به ډېره شوه د زنکدن. الله تعالی دې مونږ ټول د زنکدن د سختۍ نه په امان وساتي. وي سخته به ډېره شوله نو وي ده ما ته وي چې ما له قرآن راوړه. نو زه به منډه منډه رالم، ما وایي چې دې پکې چې د تلاوت یا صورت یاسین به تلاوت کوي یا به بل ځای تلاوت کوي پکې. نو قرآن والا ما راوړو، هغه قرآن وي د زنکدن په حالت داسې اوچت کو او ما ته وي چې ته ګواه شه زه د دې نه بر یم دا نه منم الیاذ بالله. او بس روح چې کوم دی که بس شو. د دې وجې نه شیخ الحدیث رحمت الله علیه لیکلي دي چې په هغه چې افسوس ارمان نشته چې کوم سړی په دنیا کې ګرجه کې مندر کې پاتې شوی دی او په آخرت کې چې کوم دی د کافرانو په لس کې پاسي، سب کې پاسي. افسوس په دې مسلمان دی چې دې دنیا کې قرآن راغستی دی، د کلمه ویلې ده، د مسلمانانو معاشره کې پاتې شوی دی، د جومات ته راغلی دی او د مسلمانانو سره غم او خادي و، خو چې په ورځ د قیامت الله تعالی صفونه بیلي دي د کافرانو په لس کې پاسي، د دې ایمان سلب شي. د دې وجې نه محترم دنیا کې ډېر یریدل پکار دي په دې خبره باندې
صحابه کرام 10 مبشره ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه هغه تر اخرت اخیری وخت پورې په دې یاره کې چې ایمان سره بوس کی حالانکه نبی علیه السلام ته بشارتونه ورکړي بیا به یریدل. حضرت عمر رضی الله عنه عمر منافق شو، حذیفه رضی الله عنه حذیفه منافق شو. دا به ولې وي خپل ایمان فکر بوسه. د دې وجه علماء وی د جبو ته د دین شعائر اسلام په اړه کې جرندي وای. بعضی وخت سړی یو خبره په غب کیو کی قرآن پورې خبرو کی پټکی پوری وکي ګيري پوری وکي جمعات پوری وکي غب کې یو خبرو کی نو دا خو دغه ذاتی خبره نه ده، دا د شعائر اسلام پورې خندنه کو د دین ایمان سلب شوی د پته نه وي. بعضی وخت کې دی بیبي طلاق ورکی نو بیبي طلاق کوي او دی بار بار هغه ګناه کوي نو چې یو عمل شړې بار بار کوي نو په دې سره د ایمان د سلب کېدو خطر ده. او شاعر اسلام پورې خندنه کول یو سړی ګیره نه بریدي دا ګناه دی او کفر نه دی، خو یو ګیره پورې خندنه کول دی دا کفر دی. پټکی څوک نه وي څه مسله نشته خو پټکی پورې خندنه دا کفر دی. یو سړی مونږ نه کوي ګناه دی، الله تعالی به معاف کی خیر دی او الله تعالی وګړي الله غفور رحیم دی. یو سړی به هیڅ نه کړي هیڅ به نه کړي او الله یې به هم څه تاسو کولی شي هیڅ څوک تاسو نشي کولی. خو یو مونږ نه کولی یو مونږ پورې خندنه دی دغه فرق دی. یو قرآن نه ویل یو قرآن پورې خندنه دی نو دا خندنه دا کفر دی او قرآن نه ویل ګناه دی زیات نه زیات. دا څنګه مونږ نه کول ګناه دی خو کفر نه دی، خو مونږ پورې خندنه وکړو. د دې وجه علماء چې د شاعر اسلام باره کې بجبو ته تعلیو لګوي. او دویم هغه ګناهونه چې په هغه کې الله تعالی د جنگ اعلان کړی دی دا غي نه ځانو ساته. د جنگ اعلان الله تعالی د دوه سيزونو باره کې کړی دی، یو د سود باره کې کړی دی، یو د اولیاء باره کې کړی دی. اولیاء د الله تعالی چې کوم دوستان دي د دې سره دښمنی کول الله وی د زما جنگ ته تیار شه او سود کوونکو د وی زما جنگ ته تیار شه نو الله چې په لور نه رالي د الله په نسبت د ټولو نه قیمتي ایمان دی. او چې کله سړی چې سره دښمنی کوي نو د دښمن وجه ته ما د غټ نه غټ نقصان وکړي او زموږ په وس کې صحیح نه کله موږ دښمن نه غټ نقصان کول غواړو خو موږ کولی نشو او الله تعالی هو قادر دی. د الله تعالی په نسبت د ټولو قیمتي هغه ایمان دی. الله ته ډومبي ایمان سلب کوي. د دې وجه علماء چې کوم سيزونو کې الله تعالی د جنگ اعلان کړی دی نو هغه سيزونو نه ځانو ساتي او یو ګناه بار بار کول د دې نه ځان ساتل. سړی نه ګناه شو سل پیرې ته شو سل پیرې استغفار وکړه توبه وباسه الله تعالی به دې معاف کړي. نو دلته کې ایمان دا د یره او د امید ترمنځ دي. امید هم د الله تعالی نه ساتو او یره هم د الله تعالی نه ساتو ځکه زموږ د خاتمه پته نه لګي. وکانو او ودوی ټول انبیاء علیهم السلام لنا زمونږ خاشعين یریدونکي یا مونږ ته عاجزي کوونکي. والذي او هغه بیبي احسنت چې حفاظت کړو فرجها د خپل شرمګا فنفخنا حفاظت کړو د خپل شرم مراد دین حضرت مریم بیبي دا چې مریم بیبي ته الله تعالی زوی ورکړي دي خو نه واده کړي دي او نه بدکاری کړي دا ځکه چې اولاد پیدا کیږي د دوه طریقو نه پیدا کیږي، یی حلالي خاون وي او یی چې سره بدکاری کړي وي د دې نه بچي پیدا کړي. نو الله تعالی و چې د خپل فرج د حرامو نه بچ ساتلې دي د حلالو نه بچ ساتلې دي. حضرت مریم بیبي هغه نه خاون کړي دي او ورته څوک انسان او پیری ورنږدې شوی دی. دا غي واقعیا بیانې چې څنګه آدم علیه السلام الله تعالی بغیر د مور او پلار پیدا کړی نو حضرت عیسی علیه السلام بغیر د پلار پیدا کړی دی. والذي او هغه بیبي یعنی مریم بیبي احسنت چې حفاظت کړو فرجها د خپل شرمګا فنفخنا چې حفاظت کړو نو بچی څنګه پیدا شو نو بچی د څه پیدا شو فنفخنا پس مونږ پوکي ورغو فيها د هغه بغریوان کې من روحنا زمونږ د روح د طرفنا. روح نه مراد جبريل علیه السلام دی یعنی جبريل علیه السلام لاړو او د مریم بیبي په ګریوان کې پوکي او دا غنه چې کوم دی حمل ټهراو شو او سو وخت پس بیا عیسی علیه السلام الله تعالی پیدا کړ. نو مونږ پوکي فيها د هغه بګریوان کې مې روحنا زمونږ د روح د طرف نه زمونږ د جبريل علیه السلام د طرف نه وجعلناها او مونږ وګرځولا دی بیبي لرا وبنها
او د دې بچی لرا آیتن یو نخ د قدرت للعالمین د عالمونو د پاره. نخ د قدرت دا و چې بغیر د پلار الله تعالی حضرت عیسی علیہ السلام پیدا کو، نو د الله تعالی د قدرت نخ ده. ان هذه بشک دا امتکم استاسو امت امتا واحدتا یو امت دی. دا انبیاء علیهم السلام چې را روانو دا ټول یو امتو یعنی یو دینو، دغه چا تفریقه نه پیدا کړی، یو دینو. ځکه د انبیاء علیهم السلام دینونه چې ټولو نو اصولي دینونه ټول یو، فروعاتو کې اختلاف او اصول ټول یو. امتا واحدتا یو امتو وانا ربکم او زستاسو رب یما فعبدون تاسو زما عبادتو گئے. وتقطعوا او دوی ټکڑے ټکڑے کو امرهم خپل دین بینهم په خپل مینس کې، مراد تن یهود او نصارا دي چې یهود او نصارا دین ټکڑے ټکڑے کو، دا یو دینو اختلاف پکې نه و، دی بګي اختلاف پیدا کو، دین ټکڑے ټکڑے کو. تورات زبور او انجیل کې د ځان نه خبرې شامل کړلې. وتقطعوا او دوی ټکڑے ټکڑے کو امرهم خپل دین بینهم په خپل مینس کې. کلن الینا راجعون ټول مونږ طرف ته واپس کیدونکي دي، چې دین ټکڑے ټکڑے کړي دي مونږ طرف ته واپس کیدونکي دي. الله یې مونږ ورله بیا سزا ورکول تکي. فمن يعمل بس تخارقو پورا شو نور بیا سبا وایي ان شاء الله. وزکریا او زکریا علیہ السلام اذ نادا هر کله چې आवाज کو ربه خپل رب ته، ربي چې ای رب زما لا تذرني تمام پرېږدا فردن یوازي، وانت خیر الوارثین او بشک ته بهترین وارث یې. فاستجبنا ته بس بهترین حاکمی، خیر الحاکمین وارثین په معنا د حاکمین سره دی، یعنی د بهترین فیصله کوونکی. فاستجبنا پس مونږ قبول کړه له د هغه د پاره دعا د هغه، ووهبنا مونږ ورکو له هغه ته یحیی علیہ السلام، واصلحنا مونږ صلاحیت پیدا کو له د هغه د پاره زوجه د هغه بیبي کې د بچی پیدا کېدو ښه. واصلحنا او مونږ صلاحیت پیدا کو له د زکریا علیہ السلام د پاره زوجه د هغه په بیبي کې د بچی پیدا کېدو. انهم کانوا بشک دوی وو، دا څومره انبیاء علیهم السلام چې ذکر شو دا ټول وو، یسارعون جلدی کوونکي وړاندې کېدونکي فی الخیرات په نیکو کې، د نیکۍ په کار کې دي تادی کوونکي وو، هر د نیکۍ کار به کو. ویدعوننا او دوی وبللو مونږ رغبا رغبا په امید سره، امید پیدا وشي د دعا به الله تعالی زمون خامخا قبلی. ورهبا او په یری سره، وکانو او دوی لنا زمون خاشعین ویریدونکي، وکانو او دوی لنا زمونږ خاشعین ویریدونکي عاجزي کوونکي، دواړه معنی ټیک دي. والذي او هغه بیبي یعنی مریم بیبي احسنت چې حفاظت یې کړو فرجها د خپل فرج د خپل شرمګاه، فنفخنا پس مونږ بوکي وو فيها په هغې کې یعنی د هغې په ګریوان کې من روحنا زمونږ د روح د طرف نه یعنی زمونږ د جبریل علیه السلام د طرف نه. وجعلناها مونږ وګرځوله دا بیبي وابنها او د دې بچي لره آیتا نښه د قدرت للعالمین د عالمونو دپاره. ان هذه بشک دا امتکم ستاسو امت امتا واحدتا یو امت دی. ان هذه بشک دا امتکم ستاسو دین امتا واحدتا یو دین دی. وانا ربکم فاعبدون او زستاسو رب یم زما عبادتو گئی. وتقطعوا او دوی ټکڑے ټکڑے کو امرهم خپل دین بینهم په خپل مینس کې. کل الینا راجعون ټول مونږ طرف ته واپس کیدونکي دي. فمن يعمل بس سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمين برحمته.